اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. څومره چې فقهي مذاهب دي یا مسالک دي، دا مذهب او مسلک دې کې اعتباری فرق دی کنه، اتحاد ذاتی او فرق اعتباری دی. لغوي معنا لحاظ سره خو مسلک او مذهب یو شی دی کنه، ضرب صيغه ده، مسلک هم مذهب هم. نو دا بیل خبر ده چې مذهب دا فقهي فروعي مسایلو کې استعمالیږي. دا چا په مذهب د امام ابو حنیفه سے یا د امام شافعی سے یا د امام احمد سے یا د امام مالک سے، او مسلک کب چې دی دا دغه اهل سنت چې کوم مسلک دی، ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتوریدی، حالانکه هغه مسلک نه دی، ځکه سلک او سلوک د دې تعلق عمل سره دی، او خالص چې کوم احکام دي ما يتعلق بالاعتقاد دي. خو دا دی چې دا یو اعتباری فرق دی، استعمالی فرق دی، اصطلاحي فرق دی د مذهب او د مسلک په مابین کې. اوس خلک فرق نه کوي، مذهب د مسلک په ځای باندې استعمالوي، مسلک د مذهب په ځای باندې استعمالوي، د دین په ځای باندې مذهب استعمالوي. برحال څومره چې دا فقهي امامانو مذاهب دي، نو د هغوی څه اصولي کتابونه شته دی، څنګه چې زمونږ ظاهر الروایت چې کوم کتابونه دي هغه اصولي کتابونه دي. او څه وخت کې دغه کوم چې نو غیر مرتبو، غیر مرتب مطلب دا دی چې کوم طریقې باندې موږ ته فقه میسر ده، کوم ترتیب سره کتاب الصلاة او بیا کتاب النکاح او بیا بیوع او بیا شفعه او بیا خاص هغه کې دننه ترتیب د ابوابو دی، دا دې شکل صورت باندې نه و، دې ترتیب باندې مرتب نه و. وروستو دا اسانینې په دې کې راغلي دي. نو دا شپږ کتابونه کوم ته چې ظاهر الروایت ویلی شي، دا د فقه حنفي اصل دی. خو دا اصل دی، دا هم مخکنی تفصیل نه به تاسو ته معلوم کړي چې دا اصل علی الاطلاق نه دی. شرط پکې دا دی چې څه د ظاهر الروایت چې کوم مسائل دي دا اعلی د لپاره ترجیح ده چې دې خلاف اصحابو ترجیح بل روایت له ترجیح نه ورکړي. که چېرته ترجیح ورکړي وي نو ظاهر الروایت کېدو باوجود هغې باندې عمل جایز نه دی. په خبره باندې ورسېدی. ویجمع السته کتاب الکافی، بیا یو کتاب لیکلی شوی دی، کتاب الکافی ورته وایي. ځای په ځای باندې د دې دا نوم راځي. د دې چې کوم مصنف دی هغه محمد ابن محمد ابن احمد ابن عبد الله، دا د دې نوم دی. او دې دا شپږ واړه کتابونه په دې خپل کافي کې را جمع کړي، د هغې شرح هم کړې ده. نو دا یو کتاب چې در سره یي نو داسې ګڼه چې ستا سره شپږ واړه کتابونه د ظاهر روایت موجود دي. ویجمع السته کتاب الکافی، السته مفعول به ده، کتاب الکافی د فاعل دی، یجمع فعل دی. جمع کوي السته دا شپږ کتابونه
څوک یې جمع کوي؟ کتاب الکافی. دا کتاب الکافی د چا دی؟ للحاکم الشهید فهو الکافی، د پاره د حاکم شهید. خو دا کافی کم چې دی نو دا مقفا کول د پاره، برابرول د پاره دا وی فهو الکافی. چې کله دا جامع د شپږو دی نو بس همدا کافی. او دا مخکنی کافی هغه اسمی معنا کې دی، او دا رستنی کافی دا لغوي معنا سره دی. اوس د دې شپږو کتابونو شروع خو ډېرو ګڼو عالمانو کړي، هر چا د خپل وس مناسب شرحه کړې ده. نو ابن عابدین صاحب وایي چې دغه ټولو شرحو کې اقوا ترین شرحه کافی د دې محمد ابن محمد احمد بن عبد الله ده. نو اقوا شروحه صيغه اسم تبذیل ده کنه، اقوا. نو مطلب دا دی چې قوت په دې شرحه د حاکم شهید کې اومشته او هغه نورو کې اومشته، خو دا اقوا ده، دا اقوا ده. زید ازرب القوم، زید ازرب القوم. نو زید ازرب القوم کې نفي د نفس ضرب د قوم نه نشته، بلکې هغې دپاره ثبوت د ضرب دی. البته زید دپاره زیادت ضرب دی د هغوی مقابله کې، نو دا هغې کې هم قوت شته. خو دا شرحه د حاکم شهید کم چې ده دا اقوا شروحه، دا هغه نورو شروحونه څه ده؟ دا ډېره قوي ده، قوي تر. الذي كالشمس اقوا شرحه، دا ټولو کې اقوا شروحه ټولو شروحو کې اقوا ده. الذي اغا كالشمس پشان د نور ده، نور پشان ده. مبسوط شمس الائمة السرخسی، مبسوط د شمس الائمة سرخسی. او معتمد النقول ليس يعمل بخلفه وليس عنه يعدل. دې کې چې کوم نقول دي نو دا معتمد علیه دي. معتمد النقول دا د دې په نقول باندې اعتماد کیدی شي. دې چې کوم چیز را نقل کړی دی هغه قابل اعتماد دی. نو قابل اعتماد کېدو دوه معناګانې دلته متصور دي. یو دا دی چې د کومو کتابونو نقل کړی دی نو هغه کتاب یې کتلی دی نو هغه مسلې دلته را نقل کړی دی. یو خدا قابل اعتماد وجه کېدی شي. دویم دا دی چې که هغه هلته په هغه کتابونو کې د یو نه متعدد قولونه ذکري، د یو نه زیات قولونه ذکري، فوق الواحد اقوال وي، نو کم قول چې قابل اعتماد دی هغې دلته را نقل کړی دی، چې کم راجح دی هغې را نقل کړی دی. ځکه دا وایي معتمد النقول. نو چې کله دا د دې نقول معتمد شو نو لیس یعدل بخلفه. دا خلفه په معنا د خلافه سره دی، د دې خلاف باندې اعتماد نه کیږي. قابل اعتماد بس همدا دی. ولیس عنه یعدل. او چې کله لیس یعمل بخلفه شو نو لیس عنه یعدلو د دې دپاره لازم دی. په دې شعر برابرولو دپاره تصریح بما علمه ضمنا ونو، ځکه هغې نه خود به خود دا معلومه شوه. نو دا وایي لیس یعمل بخلفه، د دې په خلاف باندې عمل نه کیږي. نو چې عمل نه کیږي نو لیس عنه یعدل، نو دې نه عدول هم نه کیږي. ځکه د عدل په سیله کې چې کله عن راشي نو اعراض دی که نه، لیس عنه یعدل، د دې نه اعراض نه کیږي. د دې نه بعد د دې درې اشعارو په شرح کې، د دې په تفصیل کې د دې کافی حاکم
د دې مزید تعارف کوي او تعریف یې کوي، صفت یې کوي. ځکه چې د کوم کتاب عمده وي او د هغې تعریف کیږي نو د علماو دپاره منظوري نظر ګرځي. نو دا کتاب الحاکم دی څه شی؟ دا کافی وی دا کلام محمد فی کتبه الست، دا د امام محمد صاحب د کلام جمع ده فی کتبه الست، په هغه شپږو کتابونو د امام محمد صاحب کې. اصل کې امام ابو حنیفه صاحب چې کله درس به ورکاو، د امام ابو حنیفه صاحب استادان ډیرو، تقریبا د 4,000 استادانو نه امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه استفاده کړې ده او شاګرد یې پاتې شوی دی، د هغې نه چې کوم علم حاصل کړی دی د 4,000 استادانو نه. دا ډیره لویه خبره ده. او بیا چې کله امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه درس به ورکوو نو 40 مجتهدین فقها به د هغې په درس کې ناستو. 40 مجتهدین او مجتهدین فی الشرع. خو دا وجه به وروستو راشي چې هغوی مجتهدین فی الشرع وو، خو د هغې باوجود هغوی ځان ته خپل مذهب نه دی جوړ کړی او خپل مذهب سره هغوی متعارف نه دي. هغوی څه دي؟ منتسب دي، خپل نسبت امام ابو حنیفه صاحب ته کوي. او غالبا ما د هغې وجه تاسو ته مخکې بیان کړې ده. د هغې 2 وجې وي. یو وجه دا وه چې د هغوی چې کوم د اجتهاد اصولو نو د هغوی اصول د اجتهاد موافق شوي وو د اصولو د اجتهاد د امام ابو حنیفه صاحب سره. نو اختلاف به کله کوي چې ستا اصول د بل چا د اصولو نه مختلف شي نو بیا تا ته د اختلاف لاره رامیلاویږي. نو که ستا د اصولو او دا بل کس اصول یو شي نو دا ټیک ده چې په دې وجه باندې تاسو یو بل نه به مختلف یې وایي چې د دې اصولو موجد دی او د هغه اصولو موجد هغه دی، لیکن معال او ثمر او نتیجه خو دواړو یو ده. نو په دې وجه باندې یو وجه دا وه چې موافقتو د اصولو د امام صاحب د شاګردانو د اصولو د اجتهاد د امام ابو حنیفه صاحب سره. او چې کله هغوی په دې مرتبې باندې فایز وو نو امام ابو حنیفه صاحب خپل شاګردان آزاد کړي چې تاسو مکمل آزاد وئ خپل اجتهاد کې، او چې کله تاسو زما د یو قول زما چې کوم قول وي، زما چې کوم اجتهاد وي، تاسو د هغې خلاف دلیل ووینئ نو زما قول باندې عمل مه کوئ. دا چې آزادولې د دې آزادولو مطلب هم دا و چې هغوی کې هغه ماده د اجتهاد موجوده وه. او چې کله هغوی په مرتبې د اجتهاد باندې فایز وو نو مجتهد له په خپل اجتهاد باندې عمل فرض دی. دا به تاسو په ویلي په څه کې چېرته به ویلي زیاده ته معلوم دی مسلم الثبوت کې چې کوم قواعد کې یو قاعده دا هم ده که نه چې هر مجتهد له خپل اجتهاد باندې عمل واجب دی. هر مجتهد له په خپل اجتهاد باندې عمل واجب دی. نو دا چې کوم اختلاف دی خلک وایي چې ګوره که نه د امام صاحب شاګردانو هم د امام صاحب سره اختلاف کړی دی. نو که چېرته یو استاز په مرتبې د امام ابو حنیفه صاحب باندې فایزي او یو شاګرد په مرتبې د امام صاحب د شاګردانو باندې فایزي
او هغه مجتهد وي او دا مجتهد وي، نو بیا اختلاف کوي، نو بیا خو حق جوړیږي. او هغې لپاره اختلاف بیا فرض دی، واجب دی، ځکه چې امام صاحب هم مجتهد دی، مجتهد په شرع دی، او د هغې چې کوم اصحابو څه ملګري و شاګردانو تقریبا 14 کسان هغه هم مجتهدین په شرع و. خو خلک چې هغه مجتهدین په شرع نه پیژني، او دا نه پیژندلو وجه درته ما بیان کړ چې د هغه اصول د اجتهاد د هغې سره موافق شوي وو. نو هغه چونکې مخکې و د دې استاذ و، ځکه د هغه په احترام کې یو دویم وجه دا هم دی، د هغه په احترام کې دی او مطلب هم حاصل دی، څه فایده هم پکې نه وه په اختلاف کې. نو دی ځان له مذهب باندې مشهور نه دي، او کم چې اختلاف دی نو اختلاف کې هغې ځکه په حق باندې دي چې دا هم مجتهدین فی الشرع او هغه مجتهد په شرع، هر مجتهد لا په خپل اجتهاد باندې عمل واجب. نو هلته اختلاف خو د هغې دپاره ضروري و، لازم و، دا نه چې اولا و یا غیر اولا و، هلته خو اولویت او غیر اولویت کې خبره نشته دی، خو لازم. نو امام ابو حنیفه صاحب استاذ مو، مجتهد په شرع مو، خدا کم چې ملګري وو، امام ابو یوسف صاحب، امام محمد صاحب، امام زوفر صاحب، امام حسن ابن زیاد او وغیرہ. ځکه یو مجلس کې به د هغې 40 مجتهدین په شرع فقها علما موجود، نو خبرې به هغې ډسکس کولې خپل منځ کې. نو امام محمد صاحب چې کومه فقه را نقل کړې ده د 6 کتابونو کې، نو دا هغه ده چې امام محمد صاحب د امام ابو یوسف د امام ابو حنیفه صاحب فقه خو نقل کوي، خو په منځ کې واسطه امام ابو یوسف صاحب دی. نو دا امام ابو یوسف صاحب د امام ابو حنیفه صاحب یو نوع استاذ دی، یو قسم استاذ دی. نو دا وایي چې دا کافی کم چې دا کافی د حاکم دا 6 کتابونو کې کتب 6 کې چې کم کلام د امام محمد صاحب دی، دا د هغې جمع ده، التي فی ظاهر الروایت. نو کافی د حاکم هغه را جمع کړې ده. دا څه شی دی؟ دا مبسوط د سرخسی دی چې کومه شرح د کافی ده. کافی کې خو هغه را جمع دي که، او دا مبسوط څه ده؟ دا د دغه کافی شرح ده، مبسوط د سرخسی. اوس دې باندې خبره کوي د کتاب الکافی اهمیت پیدا کولو دپاره او طالبانو لا عالمانو لا ترغیب ورکولو دپاره. قال فی فتح القدیر وغیره، فتح القدیر کې او د فتح القدیر نه علاوه چې کوم کتابونه دي هغې کې ویلي دي چې ان کتاب الکافی هو جمع کلام محمد فی کتبه 6 التي هي کتب ظاهر الروایت، چې دا کتاب کافی کم چې دی دا جمع د کلام د امام محمد صاحب ده. هو جمع کلام محمدین، د محمد صاحب د کلام جمع ده، فی کتبه 6 د هغې 6 کتابونو کې چې کوم مسائل ذکر دي، التي هي کتب ظاهر الروایت، هغه چې هغه کتابونه د ظاهر و روایت دي. دا خو د ویله خو اوس پې حواله م ورکړه، دا د دې خپلې خبرې د مضبوطولو دپاره. وفي شرح الاشباه للعلامة ابراهیم البیری، په اشباه د کتاب نوم دی، خو د اشباه په نوم باندې ډېر کتابونه شته. دا د علامه ابراهیم بیری کتاب دی، هغه کې لیکلي دی اعلم ان من کتب مسائل الاصول کتاب الکافی للحاکم الشهید. دا اسم مؤخر دی او ان خبر چې کوم مدخول دی هغه خبر مقدم دی. پوشه بېشکه د کتابونو د مسایلو د اصولو ما هغه ظاهر روایت دی که نه، کتاب الکافی دی
کتاب الکافی دی د حاکم شهید. وهو کتاب معتمد فی نقل المذهب. امام ابو حنیفه صاحب چې کوم حنفیت دی نو په نقل د مذهب د امام صاحب کې دا کتاب کوم چې دی معتمدون، دا معتمد علیه دی، دی باندې اعتماد کیدی شي. نو د دې کتاب الکافی د معتمد کېدو د وجې نه او د دې د اهمیت د وجې نه د دې ګڼې شرحې لیکلی شوي دي. ځکه چې کوم کتاب معتمد علیه وي، قابل اعتبار وي، نو هغې خلک شرحې لیکي که نه، د هغې وضاحت خلکو ته مطلوب وي. نو شرحه جماعت من المشایخ، د مشایخو یو لوی جماعت د دې شرحه کړې ده. منهم شمس الائمة السرخسی، د ده چې کومه شرحه ده وهو المشهور بمبسوط السرخسی، دې ته مبسوط سرخسی وایي، ځکه مبسوط هم ډېر زیات دي. قال الشیخ اسماعیل نابلیسی، دا خلک نابلوسی وایي، خو عرب کوم چې دی که نه، دی کې د عربو لهجې لبځئ، د عربو تلفظ د اعتبار د هغې نابلیسی وایي. دی کې شعرونه هم شته دی. قال العلامة الطرطوسي مبسوط السرخسی لا يعمل بما يخالفه. چې کله دا قابل اعتماد دی، دا راجح دی، نو د دې چې کوم مخالف اقوال دی نورو کتابونو کې په هغې باندې به عمل نه کیږي. نو مبسوط د سرخسی کې چې کومه خبره لیکلي دا درسته ده. د دې کې یو رقیقه غونته کې اشاره دی ته هم ده چې تاسو کله فتوی ورکوئ د دې کتابونه نه ورکوئ، ځکه که دې قول خلاف چېرته بل قول موجود وي نو هغه قابل اعتماد نه دی. لا يعمل بما يخالفه ولا يركن الا الیه، او دې نه سوا بل کتاب ته میلان هم نه کیږي. ولا یفتا ولا يعول الا علیه، فتوا هم نه ورکولی کیږي د دې خلاف، او ولا يعول الا علیه، او اعتماد هم نه کیږي، بروسه هم نه کیږي الا علیه، مگر دې باندې کیږي. وذکر التمیمی فی طبقاته اشعارا کثیرة فی مدحه. د دې مبسوط سرخسی په مدح کې علامه تمیمی په خپل طبقات کې اشعار لیکلي دي. منها ما انشده لبعضهم، بعض اشعار د هغو نه دا دي: علیک بمبسوط السرخسی، لازم دی پتا باندې مبسوط د سرخسی. وی ولی؟ وی انه هو البحر، دا سمندر دی، او الدر الفرید، او ملغلری دی الفرید، یکتا ملغلری دی، یکتا ملغلری دی. څه شی؟ مسائله، د دې مسائل یعنی قیمتي دي. ولا تعتمد الا علیه، او اعتماد نه کیږي مگر هم په دې مبسوط د سرخسی باندې کیږي. فانه یجاب، دا کتاب کوم چې دی یجاب، په دې باندې جواب ورکولی شي. سوال چې وشي نو جواب د دې نه ورکولی شي. باعطاء الرغائب سائله، په ورکولو د رغائب باندې. رغائب د رغیبه جمع ده، یعنی مرغوب چیزونه، مرغوب. او دغه چې کوم دی سائله، څوک چې د هغې سوال کوي نو هغې له مرغوب چیز ورکولی شي. دې کې کوم جواب دی نو دا مرغوب دی، قابل بروسه دی. قال العلامة الشیخ هبة الله البعلی فی شرحه علی الاشباح والنظائر، چې هغه څه دی؟ هغه شرح ده د المبسوط، دا د اشباح نظائر نه بدل دی. للامام الکبیر، د امام کبیر. هغه امام کبیر څوک دی؟ محمد احمد ابن ابی سهل السرخسی، احد ائمة الکبار، یو د لویو ائمو نه دی. المتکلم الفقیه الاصولی، لازمه شمس الائمة عبد العزیز الحلوانی، دا لازم پاتې شوی دی. لازمه یلزمو، لازم پاتې کېدل، لازم پاتې شوی دی د شمس الائمة عبد العزیز حلوانی سره. وتخرج به،
وتخرج به عمدتي نه فارغ شوی دی، فراغت هم د هغې نه شوی. حتی صار انظر اهل زمانه، تر دې چې دا ګرځېدلی دی منظور نظر د خپلې زمانې. انظر زمانه چا کې چې څه معنا پکې وي، څه پی پکې وي، نو هغې نه خلک اخلي که نه، نو بیا منظوري نظر جوړیږي. و اخذ بالتصنیف، او شروع یې کړې وه په تصنیف کې، و عمل المبسوطه، او بیان د مبسوط یې کړی. و عمل المبسوط، د مبسوط تشریح او بیان یې چې کلی دی نحو 15 مجلدا، تقریبا 15 جلد هم تلی. او د جیل خبره د شارح کلی ده، خو لکه تفصیل نه دی بیان کړی. او د هغې واقعه داسې وه چې همیشه دپاره دا مولیان دوه قسمې که نه، یو درباري مولیانی، یو غیر درباري مولیانی. درباري مولیان هغې همیشه دپاره د وقت د مقتدر حلقو دپاره شریعت احکام بدلی، شریعت بدلی، تعویلات کوي. دا یو بیماری درباري مولیانو کې موجودي، درباري پیرانو کې موجودي. بیا هغې اتفاق هم ډېر په اسانه کوي، ډېر په اسانه باندې یو سیټ ته وړي، ته وایې چې مخکې نه دی یو بل سره رابطې دي، نو حلال حرامي، حرام حلالي. او دا په هر دور کې د تاریخ دا جماعت پاتې شوی دی. درباري مولیان، درباري پیران، سرکاري مولایان او سرکاري پیران صاحبان. اوس پکې بل تقسیم هم را پیدا شوی دی، سرکاري سیدان او غیر سرکاري سیدان. دا هم پکې را پیدا دي چې دا سرکاري پیران صاحبان، سرکاري مولایان صاحبان، سرکاري سیدان صاحبان، دی د وخت د فرعون دپاره، د مقتدر حلقو دپاره د الله د دین احکامات بدلی. او دی نور چې کوم مولیانو چې کوم علما وي، پیرانو چې کوم نور پیران وي، د سیدانو چې کوم نور سیدان وي، د هغه مقتدرو حلقو د مفاداتو دپاره هغې د خپل ځان سره متحد کوي او د مفاداتو لالچ ورله ورکوي. او بیا زمونږ دا خطه کومه چې دا داسې بدقسمت خطه ده، دې کې دا شی ډېر دی. زمونږ د دور کې زه د خپل وخت خبره کوم، زما ډېره چې کوم مشاهده ده او کوم علم دی یقیني طور سره چې کوم ماته حاصل دی او کومه تجربه راته شوې ده، د هغې په رڼا کې زه ویلی شم چې زمونږ د ایریا کې چې څومره پیران صاحبان دي، علما کرام دي او سیدان صاحبان دي، دو چیزونو ته دی د ټینګې نه دي. یو فلوسو ته، یعنی مفادات دنیوي، او دویم کوم چې زور چې ورباندې راشي، زور چې کله راشي نو هغه کې صحیح د هغه مفاداتو نقصان رسي که نه، نور هېڅ نه کېږي. دی دباو کې راځي، نو دی د هغه باطلو قوتونو، که هغه حکومتي مقتدر حلقې دي که غیر حکومتي مقتدر حلقې دي، خو د هغې د وړاندې دی سلنډر کېږي ښه په اسانه باندې، ښه په اسانه. نو هغه وخت کې چې کوم بادشاه دی دا لیکلي که نه چې جیل کې پاتې شوی ده، وهو فی السجن باوزجت که باوزجت څه لفظ دی، بکلمة کان فیها من الناصحین. لکه دی چېرته ضبط پکار دی، موږ پې نشو پوهېدی دې باندې. یو خو اسم دی، د علاقې نوم دی، او نو بکلمتین
کان فیها من الناصحین. هغه کلمه څه ده؟ نو هغه دا ده چې بادشاه چې کومې ام ولدې وي هغه خپلو خدامو احرارو له ورکړئ، ویل دې سه نکاح وکړئ. د بادشاه وینځم چې وینو هغه هم ډېره عالیه وي که نه، ځکه د بادشاه په دربار کې پاتې شوي. نو خلکو هغې سه نکاح وکړه، ټول درباري مولیان، درباري پیران صاحبان، درباري سیدان ټول ورباندې خاموش وي. ښه کار یې وکړو، بادشاه ډېره غټه قرباني ورکړه. ده وی چې نه، ناجایز کار یې وکړو، ځکه د ده چې کوم خدام دي د دې مخکې آزادې ښځې په نکاح کې شته دی، او د وینځې سه نکاح کول د آزادې ښځې د حرې د پاسه جایز نه ده. دی جیل کې واچو. دا ټول مولیان خاموش دي، ټولو چې صحیح دي، یو ته پکې داسې حقګو راغلی چې دا صحیح نه دي. نو هغو نه یې تپوس وکړو چې یاره مسله خو دا بیانوي. نو په غلا کې ورته ویل که نه چې خبره خو صحیح ده، خو چې په ښکاره یې وایو نو ستا شان کمیږي. نو هغه آزادې کړې، هغه وینځې آزادې کړې، او هغې نه پس یې بیا د هغو سه نکاح وکړه. هغه ته بیا پته ولګېده چې بادشاه خو بل ناجایز کار وکړو. هغه چې اوس هم حرام دي. وایي ولې؟ وایي ځکه دې باندې عدت لازم دي. مخکې د عدت د پوره کېدو نه دی هغه آزادې کړې، نو اوس به دی عدت تېروي، د عدت نه بعد به بیا دې سه نکاح کېږي. په دې وجه باندې دا په جیل کې پاتې شوی دی. نو دا څوک چې حقګو وي هغو ته دوه قسمه تکلیف میلاویږي. یو جاني میلاویږي، کله په صورت د جیل کې، کله په صورت د شهادت کې، او دویم د هغې مفادات ختمیږي. مفادات وایي دا آب و دانه ورباندې بنده کوي. لکه دا خو د خدای پاک کار دی، چاله رزق کله بندوي او کله نه بندوي. خدای داسې طریقې سره باندې د خدایي دعوه هم کوي. نو دا ګورئ، دا کم چې حتی صار انظر اهل زمانه و اخذ بالتصنیف و امل المبسوط نحو 15 مجلدا وهو فی سجن. ولی سجن ته تللی و؟ سجن چېرته و؟ باوزجد یا باوزجت بکلمة، په سبب د داسې کلمې سره کان فیها من الناصحین، چې په هغه کې د ناصحینو نه و، خو د بادشاه د مزاج خلاف وه، د بادشاه د خوښې خلاف وه. نو بس جیل ته پې واچو. اوس وایي دا مبسوط د سرخسي، نو دا یو مبسوط دی حنفي دنیا کې. نو دا وایي چې نه نه، حنفي دنیا کې مبسوط نه دی، یو ډېر مبسوطات دي. وللحنفیة مبسوطات کثیرة، او د حنفیت دپاره، وللحنفیة دپاره د طایفې د حنفي طایفې دپاره، د جماعت حنفیه دپاره مبسوطات کثیرة، ډېر مبسوطات دي، یو نه دی، څومره ډېر دي. نو دا وایي منها لابي یوسف، د امام ابو یوسف سے مبسوط دي، ولی محمدین د امام محمد سے مبسوط دي. ویسمى مبسوطه بالاصل، او دا غیر مبسوط مسمى دی په سره په اصل باندې. ومبسوط جرجانی دی، ولی خواهر زاده، مبسوط د خواهر زاده دی. ولی شمس الائمة الحلوانی، او بل مبسوط د شمس الائمة حلوانی دی. ولی ابی یسر البزدوی، مبسوط د ابو یسر بزدوی دی. ولی اخیه د دې ابو یسر بزدوی دورور مبسوط دی. ولی سید ناصر الدین السمرقندی د ده مبسوط دی. ولی ابی اللیث نصر ابن محمد، او مبسوط د ابو اللیث نصر ابن محمد مبسوط دی. مبسوطات ډېر زیات دي. اوس چې کله ډېر دي نو موږ به څنګه پیژنو چې دا د چا مبسوط دی دلته؟ نو وایي چېرته چې مبسوط مطلق ذکر شي په غیر د څه قید نه،
مبسوط ذکر شو او څه قید ورسره نشته، نو د دې مبسوط نه به مبسوط د امام محمد سے مراد دي. دا ګورئ وحیث اطلق المبسوط نه د سرخسی چاته چې مبسوط مطلق ذکر کړی شي، وحیث اطلق المبسوط او چاته چې اطلاق د مبسوط وکړی شي، یعنی ذکر د مبسوط وشي بغیر د څه قید نه، نو فالمراد به مبسوط السرخسی. دا یو قانون دی، یو اصل شو. هذا خذ هذا دا به نه یېرې. وهو شرح الکافی، دا د کافی شرح ده. او کافی کم چې دی دا کافی دی، کم چې موږ مخکې د تعارف چې کوو، تعریف یې کوو. هو کافی الحاکم الشهید، دا کافی د حاکم شهید ده. العالم الکبیر، چې عالم کبیر دی، نوم یې څه دی؟ محمد ابن احمد ابن عبدالله ولیا قضاء بخارا، سپارلی شوی و دته قضا د بخارا. ثم والله الامیر المجید، بے اسپارل ته امیر مجید صاحب د خراسان وزارته، خپل وزارت. سمع الحدیثه، سما د حدیث کړی د من کثیرین د ډیرو ائمونه. د سند چې صرف فقیه دی، دا خبره غلطه مشهوره ده چې کم کس فقیه دی دا به محدث نه، چې کم محدث وي هغې دپاره فقیه وي هغې دپاره محدث کېدل ضروري دي، چې کم محدث وي هغې دپاره فقیه کېدل ضروري نه دي. لیکن د فقیه دپاره محدث کېدل ضروري، ځکه اجتهاد کوي د څه نه کوي، د اجتهاد اصل خو همدغه احادیث دي، قرآن دی که نه. نو دا کومه خبره چې مشهوره ده دا ډیره غلطه مشهور ده. لکه نن سبا وی دا پیر صاحب دی او دا عالم صاحب دی، حالان کې شریعت کې او چې کوم اصل صوفیا دي، چې کوم اصل صوفیا دي، رښتینی صوفیا دي، هلته د صوفي دپاره عالم کېدل ضروري دي. ها عالم دپاره پیر کېدل ضروري نه دي. نه پوهېږئ تاسو؟ ها ځکه د دې عالم او د پیر په مابین کې نسبت د عموم او د خصوص دی. پیر عام مطلقاً دی، مرشد، او عالم څه دی؟ دا هغه اخص مطلقاً دی او عالم عام مطلقاً دی. پیر چې وي هغه به خامخا عالم وي. عالم دپاره پیر کېدل ضروري، مرشد دپاره ولی الله کېدل هم ضروري نه دي. تاسو دا الارشاد والاسترشاد استاد صاحب اګورئ، دا نه دا سړی ښه سړی دی، نیک سړی دی، بس هغې نه بیعت کوه. نه بیعت ځان له شرایط دي. نو لیکن څومره علم، څومره عالم کېدل ضروري دي، دا مسله د علماو په مابین کې دې کې اختلاف شته. بعض علما وایي، اکثر علما وایي، اکثر هغوی دومره علم ضروري دی د پیر صاحب دپاره چې یو واقعه رونما شي، اچانک یو مسله پیښه شي، او دا صاحب به دا مسله د عربي کتابونو نه پخپله بغیر د چا د مدد نه رایستی شي. عربي کتابونو ضروري، دا ضروري علم دی. دې باندې تقریبا اکثر علما دا لیکلي دي، اکثر علماو دا لیکلي دي چې خپل مسلک به ورته معلومي، خپل عقیده باندې به ورته معلومي، د خپل عقیده باندې به ورته دلایل معلومي. لیکن غلام رسول سعیدی رحمه الله تعالی علیه هغه وایي نه، هغه معیار دغه دی، دا معیار دی چې خپله عقیده به ورته معلوموي، عقیده د اهل سنت، هغې باندې به دلایل واردولی شي، راوړی به شي. او یو واقعه ورته پیښه شوه، د یو مسلې ضرورت پیښ شو، د چا د مدد نه بغیر به عربي کتابونو نه مسله رایستې شي. لیکن موږ به څنګه ویو چې دا د دې اهل دی، واقعي دا څیز ورسره شته. نو هغوی د هغې دپاره ضروري دي چې دې وخت کې به هغه شرع قید او خیالي لوستی شي. شرع قید به لوستی شي
او خیلی به لوستی شي. نو که شرع قید او خیلی لوستی شي نو مطلب دا دی چې هغه دې معیار باندې پوره دی، او که دا نشي لوستی نو په دې معیار باندې پوره دی نه دی. ځکه چې د الله ذات او دغه صفات او معرفت خو ضروري دی که نه. نو دلیل چې ته واردې په خپل مسله کې اهل سنت باندې، نو ظاهره خبره ده چې هغه دلیل به صحیح، د هغې تعلق به د منطق صحیح، د هغې تعلق به د فلسفې صحیح، د هغې تعلق به د کتاب و سنت سره، او هغه دلیل خو په دې کې ذکر دي که نه. ځکه د الله ذات او صفات پېژندل خو ضروري دي. ذات او صفات چې پېژنې چېرته پېژنې؟ دې عقایدو کتابونو کې به پېژنې. نو دا چې کوم معیار دی بس عمده دی. تاسو خبره باندې ورسېدئ؟ څه شو ځې؟ ها، سمع الحدیث من کثیرین، د ګڼو محدثینو نه حدیث اوریدلی دي، حدیث اوریدلی دي. ما ته د هغې باندې شک و، چا تپوس ما مسله بیان کړې وه دغه شان ته، نو بیا یو ملګري باندې چا اعتراض کړی و چې دې خو دا مسله بیان کړه، خو بشر حافي رحمت الله تعالی علیه د هغې د ولایت او د بزرګۍ وجه خو دا وه چې هغه بسم الله الرحمن الرحیم یو کاغذ ومونده او هغې راوي اخیسته، صفایي که، هغې باندې خوشبویي پورې کړه، د هغې قدر یې وکړو، عزت یې وکړو، نو یو سوړک یې کېښوده او الله تعالی ته د هغې د عمل محبوب شو، بس هغې نیولي جوړ کړ. او ما خیال دی اوس دې وخت کې یو متصوفه یو ډله ده، دې باندې غالبا څه کتاب هم لیکلی دی، دې باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځکه هغې دا څیز عوامو کې دی که نه. نن مرید شوي نو هفته پس خلیفه شي، بل هفته به دې 10 مریدان شل، بله ورځ به سلي، بس بزرګ شوي، ولی الله شوي، مرشد شوي. که علم دې کړی دی که نه دی کړی، خو چې کپړې دې غټې کړې او جامې دې سپینې کړې، تسبیح دې راواخیستې، سترګې دې هم تورولې، بیا خو نور هم سبحان الله. نو هغه وایي چې دا خو د دې لپاره ضروري نه دي. ضروري نه دي. زما سم فکر پیدا شو که ملګري چې زما نه تپوس وکړو، ځکه حق چې موږ بیانوو دې کې زموږ ذاتي خبره خو نشته که نه. ګوره که تا ته پته ولګېده چې ما کومه خبره بیان کړې ده دا حقه نه ده، نو د هغې نه رجوع کول دا د ایمان تقاضا ده. شیطان په شان د په خپله خبره باندې، غلطه خبره باندې کلک ودرېدل او هغې باندې دلایل ویل، دا ابلیسي صفت دی، دا خناسي صفت دی، دا د اهل حقو صفت نه دی. اهل حق چې کله مسله ورته نه معلومه هغه لا ادري وی، او چې مسله کې مصیب نه وي هغه رجوع کوي. نو ما بیا دا بشر حافي رحمت الله تعالی علیه هغه ترجمه وکړه. دا کوم تراجم چې دي دا د تنقید جرح تعدیل کتابونه دي. نو ما چې زه ګورم دې خبره باندې ځان پوهوم، بیا درته وایم، بیا مو ته وښود چې د ګڼو کتابونو نه، ګڼو اساتذو نه هغه حدیث اورېدلی دي، علم یې کړی دی، هغه باقاعده محدث دی، بشر حافي محدث دی. یعنې مطلب دا دی چې کله الله تعالی یو کس ولی جوړوي، دا لیکلي که نه د رسالې قشیریې، متخذ الله ولیا جاهلا، متخذ الله ولیا جاهلا، الله جاهل کلم ولی نه دی جوړ کړی. متخذ الله ولیا جاهلا، متخذ الله ولیا جاهلا، الله ولی جاهل نه دی جوړ کړی. خلکو ته ولی ډېر اسان، اوس خلک ولی باندې اکتفا نه کوي، ولی نه مخکې ځي، غوث ورته وایي، غوث العظم ورته وایي، پته نه ابدال ورته وایي، قطب ورته وایي، کم کم لقبونه بنده محفل کې ناست دي
او بس یو مرید جذب کې راځي او هغه چغه کوي او نورو له جواب ورکوي. دا یو چیز شروع دی بنده ته ځان سره سم شرمنده شي، حالانکه ولی ډېر غټه مرتبه ده. ولی او د نبی په مابین کې ما به امتیاز او ما به الاتحاد شته دی. ما به الاتحاد څه دی؟ عدم معصیت، عدم ارتکاب ګناه، د ګناه نه کول، دا قدر مشترک دی. ولی به هم ګناه نه کوي او نبی به هم ګناه نه کوي. د ولی او د نبی په مابین کې ما به الاتحاد دا دی. لیکن گناہ کبیره، ځکه گناہ صغیره دا مختلفون فیه ده چې دا د نبی نه صادریږي که نه صادریږي، قبل الولایت بعد الولایت. اگر چې راجح مذهب دا دی چې الانبیاء معصومون عن الصغائر کعصمتهم من الکبائر قبل النبوت و بعد النبوت. دا بهرحال کبیره به نه کوي. دا نه کول د ګناه کبیره، نه کول د ګناه کبیره، عدم معصیت، عدم زنت، دا د ولی او د نبی په مابین کې قدر مشترک دی. دا ما به څه دی؟ دا ما به الاتحاد. د دې کې دا دونه به صحیح متحد وي. ما به الامتیاز، ما به التفریق څه شی دی؟ امکان او عدم امکان، چې نبی نه د ګناه صدور ممکن نه دی او د ولی نه د نبی د ولی نه د ګناه صدور ممکن دی لیکن واقع نه دی. ورا د عدم وقوع د معصیت، عدم وقوع د معصیت د نبی او د ولی په مابین کې ما به الاتحاد دی، عدم وقوع او امکان او عدم امکان دا ما به الامتیاز دی چې د ولی نه ګناه وقوع ممکن ده لیکن واقع نه ده، او د نبی نه د ګناه واقع کېدل ممکن هم نه دي. د نبی نه وقوع واقع کېږي هم نه او ممکن هم نه دي. نو ولی دومره اوچته مرتبه، ځکه متخذ الله ولیا جاهلا، متخذ الله ولیا جاهلا. دا سمع ګوره که نه، سمع الحدیث من کثیرین. دا مې دې دپاره ویل چې د فقیه دپاره محدث کېدل ضروري دي، لیکن د محدث دپاره فقیه کېدل ضروري نه دي. لکه پنیز د اصل صوفیاو باندې، اصل اصحابي طریقت باندې د مرشد دپاره، د پیر صاحب دپاره عالم کېدل ضروري دي، لیکن د عالم دپاره مرشد کېدل ضروري نه دي. پوه شئ خبره باندې؟ دا ګورئ سمع الحدیث من کثیرین، خو دې وخت کې دا خبرې هسې فضول خبرې دي. دا خبرې څوک نه مني، نه د څه پیر صاحب مني، نه د څه مرید مني. دلته د حق او د باطل معیار بدل دی. که ستا پیر عالم نو صحیح مرشد عالم دی، هغه مرید هم په هغې باندې مضبوط ولاړ وي، زما پیر صاحب ځکه صحیح دی. خو چې د ستا پیر جاهل وایي نه علم له ضروري نه دی، علم ضروري نه دی. بیا پکې تعویل بل یو کوي، وایي دا درس نظامی ضروري نه دی. درس نظامی ضروري نه دی. موږ وایو بېشک ضروري نه دی، علم خو ضروري دی که نه. یو کس موږ مخکې پخوا د دې رؤیت هلال والا مسله لږه ډېره پیچیده مسله وه، ډېر تکلیف و موږ ته. زه خو الحمدلله د شروع نه زما خیال په هغه وخت کې مفتي منیب الرحمن صاحب و که نه و، د هغې نه مخکې د مفتي منیب الرحمن صاحب نه وړاندې عبدالله مبارک و، زما خیال دی څوک عبدالله مبارک نومې دی، د دې غازي برادرانو پلار، اسلام آباد د حفصې مدرسې نه عبدالعزیز او عبدالرشید پلار و، زما خیال دی دا صحیح راته خو یادېږي نه. خو د شروع نه
چونکې کوم چې چیرمین وي شریعت کې هغه حیثیت د قاضي دی او د قاضي دپاره د ټولو مسلو او د ټول ملک د مسلو تولیه د قضا ضروري نه ده. د یوې علاقې دپاره او د یوې مسلې دپاره قاضي کیدای شي قاضي به هغه څوک چې حکومت وقت یا بادشاه د هغې تقرري وکړي. نو هغه چې کسې باشه د هر څنګه چې وي نو موږ ته ملګري چې پلانې کس وایي چې سبا اختر دی او یا سبا روژه ده. موږ چې ولې وایي د الله ولي دی که نه د الله ولي نو چې د الله ولي وایي چې داسې دی نو ته څنګه وایې چې داسې نه دی. نو زموږ څه بیا څه جواب و یار ته چاته ویلی شي ستا دا پیر ولي نه دی څنګه به وایې خوله کې به یو غاښ هم بیا نه نو بس هغې ته به وایې نو چې صحیح ده که نو هغه یو ملګري بل ته ویلي چې ته وایې چې دا ولي دی د ولي دپاره خو علم کېدل هم ضروري دي. هغوی علم هم څه شته که نه وایي کومه داسې نه فارغ دی د چا سې سبقونه ویلي دي وایي نه هغې سره لدوني علم ورسره دی. لدوني علم یو کسبي دی که نه یو مدرسې نه فارغې دي استاد نه سبقونه ویلي یو لدوني علم دی من لدن علمه الله وله ورکړی دی. د اولیاو څخه علم کېدل ضروري دي علم ورسره شته. نو هغو ته ډېره ښه خبره کړې وه هغوی دا کتاب به وروړو ته چا دپاره دعوه کوې چې دې سره علم لدوني ورسره وي خو ته به کي یا هدایه یا بل کتاب که دا کتاب یې وویو خو علم لدوني ورسره شته دی او که ویې نه ویو نو ستا دا دعوه د علم لدوني دا دوستانه نو هغې له به کتاب څنګه وروړی شي. برحال د محدث دپاره فقیه کېدل ضروري نه دي لیکن د فقیه دپاره محدث کېدل لکه څنګه چې د رښتینې تصوف دپاره صوفي دپاره مرشد دپاره عالم کېدل ضروري دي خو د عالم دپاره سمع الحديث من كثيرين وجمع كتب محمد ابن الحسن في مختصره هذا دی باندې پوه شوې که نه اوس دی باندې مزید حواله وایي ذکره الذهبي واثنى عليه امام ذهبي د دې ذکر کړی دی تعریف یې ولکلی دی ویلي دی حاکم په تاریخ نشاپور کې دې ته نیسابور وایي نشاپور باندې مشهور دی دا وایي ما رأیت فی جملة من کتبت عنهم من اصحاب ابي حنیفه دا د امام ابو حنیفه صاحب د شاګردانو نه روایت کوي نو لیکي وی ما چې د امام صاحب د ټولو شاګردان نه چې لیکل کړي دي فقه مسایل مې ته لیکلي دي نو ما د دې ټولو شاګردانو کې نه مې دی لیدلی بل کس احفظ للحدیث ډېر حافظ د حدیثو امام ابو یوسف صاحب ته 100,000 موضوعي حدیثونه یادو څومره نو تاسو اندازه لګوئ چې 100,000 موضوعي حدیثونه یادو نو صحیح حدیثونه به څومره یادو دا داسې نه دي څنګه چې خلک وایي دا مولا داسې مولې نه ګورې دا مولا هم ډېر غټ وصف دی الله پاک چاله ورکړی خبره باندې پوهېږئ علامې له مزه علامه پرېږده وه او دا مولا خو ما مخکې تاسو ته ویلي و چې دا مولانا کوم چې دی که نه مولانا خلکو ته خوشحالېږي مولانا ته مولا صحیح دی نه مولانا صحیح دی نه علامه صحیح دی ځکه علامه دپاره خو ځان له معیار دی که نه چې علامه څوک دی اوس خو یار څوک هر چا دپاره استعمالی لیکن مولا چاته وایي آزاد کرده شده غلام ته وایي ستاسو خیال دی دا خلک چې مولانا دا ګنې په دې معنا اخلي دا زموږ آقا دی نه تاسو د کتابونو په ابتدا کې دا زه به درته خیر دی کله ویم دا تفصیل به درته ویم چې رب العالمین الله چې د خپل دین خدمت اخیستی دی نو د آزاد کړی شو غلامان یې اخیستی دی ځکه غلام بهر نه راغلی چا اخیستی دی بې آزاد کړی دی الله تعالی د هغې نه علم وله ورکړی دی او خلک هغې ته په هغه علم کې محتاج دي او ډېر هغه وخت چې کوم متعصب خلک وو هغې به ډېر حسد کوو نو یو کس دی هغه تپوس کوي اوس رانه واقع یېره ده چې هغو ته دا ټول مولاګان کوم چې دي الله پاک دیو باندې خصوصي کرم کړی دی د پلاني علاقې قاضي څوک دی وایي مولا
یعنی زه آزاد کرده غلام. پلانی څوک دی آزاد کرده غلام؟ وایي د سړي رنګ متغیر شو. وایي اخر کې بل مې ورته وویل نو هغه غیر آزاد کرده غلام. ما ورته ویم چې دا هم آزاد کرده غلام دی، کېدای شي څپېړه به رانه وباسي. خو دا مولانا چې وایي که نه، یو خو موږ ته خلک په دروغه وایي. مولانا هغه چاته وایي چې هغه د آزاد کړی غلامي او د آزاد کړی دی، یا د پلار چا آزاد کړی دی، د هغې بچی دی، یا نیکه وله چا آزاد کړی د هغې بچی دی. دا معنا ده که نه؟ خو دا معنا دروغ نه دی. تاسو چا آزاد کړي وو؟ تاسو خلک مولانا وایي. بل د مولا څه ته وایي؟ په دې معنا وایي دا زما آقا، زما سردار. او دا مولین څوک خپل سردار او آقا مني؟ نه پوهېږئ تاسو؟ او دا ملا صحیح نه دی. ملا زما خوښه ده خپل نوم سزه که لیکم نو ملا به لیکم. ملا ټیک دی که نه؟ په ځای دې باندې چې مولانا دا دروغ دی. او بیا که مولانا ځان ته په خپله مولانا وي، کومه معنا باندې چې وي، دو معناګانې دي که نه؟ یو زمونږ آزاد کرده، زمونږ آزاد کرده، او دویم دا دی چې زمونږ آقا. نو چې ځان ته په خپله وی نو ته خپل ځان په خپله آقا یې، دا هم مناسب نه دي. او څوک چې درته وایي نو هغه هم، او که درته وایي د بله معنا باندې ویمه چې زمونږ آقا، سردار، مالک، دې معنا باندې څوک درته وایي؟ که د هغې د خوښې خبره دی کوله اوري، که د خوښې خبره نه کوله اوري هم. لکه نو خبره باندې پوه شوئ؟ نو وایي دا کوم چې دی احفظ للحدیث و اهدا برسومه، اهدا او ډېر منزل ته رسیدونکی دی، ډېر زیات برسومه، د هغې په رسومو باندې. رسوم د کتابونو کې تیر شوی دی، یا به راشي نښې ته وایي، نښې ته. فقه کې دا کوم چې علامات دي، نښې دي، هغې باندې. دې څه مطلب دی؟ وافهمو له منه، او ډېر افهم د دې دپاره د دې نه، ما بل کس د دې نه زیات افهم نه دی لیدلی. او ډېر انجام یې ښه، قتل شهیدا، شهید کړی شو فی ربیع الاول، ربیع الاول میاشت کې، سنة 34 و 300، 334 کې 334 هجری کې. اوس دا خپله خبره کوي. قلت وللحاکم الشهید المختصر، حاکم شهید د دې نوم کنیت ابوالفضل دی، او نوم محمد دی، د پلار نوم محمد دی، د نیکه نوم احمد دی، او د دویم نیکه نوم عبدالله دی، د دریم نیکه نوم عبدالمجید دی، او د څلورم نیکه نوم اسماعیل دی، المروزی، الاسلمی، البلخی، المعروف بالحاکم الشهید. او دا کم چې وصال شوی دی نو 334 کې د دې وصال شوی دی، مخکې دا تاریخ تیر شو. د کتاب د مختصر هم دی، دا هم د کتاب دی، منتقی هم د کتاب دی، فروع کې لیکلی دی، اشارات هم د کتاب دی، دین علاوه نور کتابونه هم شته دی. وقول السرخسی، هغوی فرأیت السبب فی تالیف شرح المختصر، د مختصر شرح د کوم دی دی که ما حق لیدلی دی. دا قول کومه چې کوي، دا قول د سرخسی فرأیت السبب فی تالیف شرح المختصر لا يدل على ان مبسوط السرخسی شرح المختصر، دا د مختصر شرح نه ده، ځان د کتاب دی. لانه اختصر فيه کتب ظاهر الروایت، ځکه دی کې ظاهر الروایت کتابونه مختصر کړي شوي دي کما علمته. وقد اکثر النقل، دا غایة البیان واخلئ، دې باندې ډېرو کتابونو حوالې ورکوي. ښه، دا کوم چې زاړه پخواني کتابونه دي، تاسو چې وګورئ هر کتاب کې په غایة البیان باندې حواله ده. غایة البیان دا ډېر اهم کتاب دی. نو په غایة البیان کې چې کوم د کتابونو خلک د غایة البیان حوالې ورکوي، په غایة البیان کې اکثر النقل، ډېر کړی شوی دی نقل عن الکافی، د کافي نه، هغې کې د کافي نه حوالې را نقل کېږي. بقوله قال الحاکم الشهید في مختصره، قال حاکم الشهید في مختصره المسمى بالکافی. ورباندې پوه شوئ؟ والله تعالی اعلم بالصواب. بس دی دا وروستنۍ بله مسله کوي دي اشعارو کې.